13 آیتونو مبارکونه حضرت ابراهیم علیه السلام واقعا هغه بطور تمهید ذکر کیږي ځکه چې په دې موقع باندې الله جل شانه چې کومې فرشتې را لګلې هغه د حضرت لوط علیه السلام د قوم د هلاکت لپاره هغه را لګلې خو هغه فرشتې مخکې د هغې نه ابراهیم علیه السلام ته رالل او ابراهیم علیه السلام ته د زوی بشارت د حضرت اسحاق علیه السلام بشارت ورو او بیا د هغې نه بعد دا خبر ورکړو چې د قوم لوط د عذاب وخت چې دی هغه را رسېدلی دی موږ راغلي دې دپاره چې دوی باندې عذاب راولو نو په دې ځای کې دا ذکر کېږي چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام دوی ته ناشنا کسانو په شکل کې راغلي ابراهیم علیه السلام د خپل وس مطابق فورا خیلال کو او غوښه ورې تکړه او د دې مېلمنو مخې ته کېښودو د مېلمنو اکرام یې وکړو نو دوی چونکې ملایکو خوراک څښاک نه کوي هغوی خوراک ته لاس نه وړو ابراهیم علیه السلام سره یره پیدا شوه واوجس منهم خیفه دوی نه یره محسوسه کړه چې یاره دوی په کومه اراده راغلی دی چې خوراک نه کوي نو دوی ورته وویل لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط یریږه ما موږ د لوط علیه السلام قوم دپاره رالېږلي شوي چې په هغې باندې عذاب راوړو او حضرت ابراهیم علیه السلام بیبي حضرت سارا دروازې شاته ولاړه وه خبرې اورېدې چې دوی ابراهیم علیه السلام ته د ماشوم د اولاد زیری ورکړي نو حضرت بیبي سارا چې دا نو دوی د تعجب نه په خندا شوه چې دا څنګه کیدی شي زما عمر 90 کاله او د ابراهیم علیه السلام عمر مبارک چې دی 120 سال په دې بوډاتوب کې څرنګه اولاد کیدی شي فرشتو ورته وویل چې آیا تاسو د الله تبارک وتعالی په حکم کې څنګه تعجب کوئ د الله رحمت او د الله برکتونه دی په تاسو باندې ای د ابراهیم علیه السلام کور والو بېشک الله جل شانه ستایلی شوي او دغه شانتي د لوی خاوند دی ابراهیم علیه السلام چې کله دا بشارت واورېدو او په دې ورسېدو چې دا فرشتې دي زیرې راوړی دی هغه یره ختمه شوه ابراهیم علیه السلام بیا ګویا شو چې څنګه قوم لوط هلاک کوئ په هغې کې خو زما وراره لوط علیه السلام په هغې کې موجود دی موحد دی د توحید دعوت ورکوي نو څنګه دا قوم تاسو هلاک کوئ نو ابراهیم علیه السلام د الله تبارک وتعالی نه دا دعاګانې او د فرشتو سره دا سوال جواب شروع کړو چې دا ولې هلاک کوئ دا خو ابراهیم علیه السلام پکې موجود دی دعوت ورکوي دین طرف ته رابلي نو بیا مخکې تفصیلي واقعه ذکر کېږي وامرأته او بیبي د ابراهیم علیه السلام قائمة ولاړه وه فضحکت پس دې وخندل فبشرناها باسحاق نزير ورکړو موږ دته د اسحاق علیه السلام ومن وراء اسحاق یعقوب او رسل اسحاق علیه السلام نه د یعقوب علیه السلام قالت دوی حضرت ساره یا ویلتا ای زما کم نصیبه االدو ایا زه زیږم ایا زه به ماشوم راوړم وانا عجوز حالانکه زه بوډۍ یم وهذا بعلي شیخا او دا زما خاوند بوډا دی ان هذا بشک دا خو لشیء عجیب خبره دا عجیبه دا حیرانتیا خبره وه فطرتا انسان تعجب کې پرېوي قالو دوی اتعجبین آیت تعجب کوي من امر الله دا الله په کارونو کې رحمت الله وبرکاته دا الله رحمت او د برکتون دوی علیکم پتا سو باندې اهل البیت کور والو انه حمید مجید بشک هغه ستایل شوی د لوی خاوند دی فلما ذهب پس هر کله چې لاړه عن ابراهیم علیه السلام نه روړو ویرا وجاءته البشرى او رالی دتا زیری یجادلنا سره جګړه شو نو سره په جګړه شو فی قوم لوط د لوط علیه السلام په قوم مبارکی د لوط علیه السلام د قوم مبارکی ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام لحلیم د زعم خاوند اواه منیب د الله نه یریدونکو هغه ته رجوع کوونکی وامرأته قائمة حضرت هاجران او حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا او حضرت سارا اولاد نو نبی کال عمر کې دا فرشتي رالل د لوط علیه السلام قوم باندې عذاب راوستو لپاره خو بتلوت نو کې چې ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وکړو او ته بشارت وورو نو چې بشارت فبشرناها باسحاق د اسحاق علیه السلام زیری وورو د اسحاق علیه السلام او بیا دغه اولاد رسول راځي یعقوب علیه السلام او دغه یعقوب علیه السلام نه یعقوب علیه السلام دولس زمان هغه الله جل شانه ول ورکو باقي یو یوسف علیه السلام او د بنی اسرائیل چې دا څومره اولاد وچریدو دا ټول د ابراهیم علیه السلام دغه دو زمان نو یو اسحاق علیه السلام او اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام نه دغه دولس زمان د یوسف علیه السلام سره او دغه نه د بنی اسرائیل د سلسله چې زرګونو تعداد کې پیغمبران پدې اولاد کې د ابراهیم علیه السلام راغلي
او بل طرف ته د بیبي هاجره نه حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا شو او د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وړو. نو دا زیر وته ورو نو دا حضرت ساره د تعجب نه په خندا شو. تاسو کې دي دوی وته دوی یا ویلتا اعرض وانا عجوز وهذا بعد شيخا تمس کم نسیز څنګه داسې کې دي چې په دې بډای توپ کې زبا ما ته بچي د اولاد ملاوي. ان هذا لشيء عجيب فجب خبر ده فرشتي وته وي اتعجبين من امر الله دا الله په حکم کې څنګه تعجب کوي. رحمت الله وبرکاته علیکم دا الله رحمت او برکتونه په تاسو باندې اهل البيت کور والو اهل البيت کور والا دا په عربی کې په پښتو کې په اردو کې په هر ژبه کې اهل بیت نه مراد خزي. بعض جاهلان فاسقان د الله د دین دشمنان هغه اهل بیت غلط معناګان استعمالي حالانکه اهل بیت دا ټول لومبي اطلاق د دې په خزي باندې کېږي کور والا اهل بیت گھر والی او هغه نه رستو چې په کور کې کوم لور وي خور وي زوی وي نسي وي هغه رستو اطلاق کېږي لومبي مصداق د اهل بیت چې دا بیبيان وي خزي. انه حمید مجید بشک الله جل شانه استایل شوی د خاوند دی. ابراهيم عليه السلام نه چې کله یره ختم شو فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت البشرى یره ختم شو او زیر راغی خوشاله شو یجادلنا فی قوم لوط الله جل شانه سره مذاکره مباحثه شروع کړه یا الله ولدا هلاکې د نبی عليه السلام قوم اغلی یاد ور باندې مهنت دی توحید دعوت ورکي یو موحد شخصیت پکې موجود دی استاد توحید پیغام ورکړي چلے لګیا دی نو ولې هلاکوي مهلت ورکي ولا مقور کې ولا ان ابراهيم لحليم اواه منيب بشک ابراهيم عليه السلام د زعم خاوند حلم ولو دا د انبیاء کرامو صفات وي او اواه د الله نه يردونکو منيب هغه ته رجوع کوونکو دا درې پیغمبرانو صفات دي. حلم ولا حليم هغه چاته وي چې هغه په بدل غشتو کې جلدی نه کوي او اواه د الله جل شانه نه يردونکو او منيب د الله تبارک وتعالى طرف ته رجوع کوونکو دا پیغمبرانو صفات دي. یعنی حلم والا او دغه شان کې د الله تبارک وتعالى نه زیات يردل ولا او دغه شان کې منيب د الله جل شانه طرف ته رجوع کول ولا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.